13 بس ٹھیک شو بس اس جس کا صرف آیات نقانون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون 14 نمبر آیات ثم خلقنا النطفة بیامون پیدا کا نطفن علقة چکوینا فخلقنا العلقة بیامون پیدا کا علقی دا چکویننا مزغة دا وخی بوٹے فخلقنا المزغة بیامون پیدا کا دا وخی دا موٹینا عظاما اڈکی فکسونا العظاما بیاما من وروان شولا اڈکی تا لحمن وخا ثم انشأناه بیامون پیدا کدا انسان لرا خلقا آخر وپیدائش بلکی فتبارک اللہ بس مبارک دے اللہ تعالی احسن الخالقین دیر کلے پیدا کون کی دی ثم انکم بیاتاسو بعد ذالک لمیتون دینا پسما مڑکی گے ثم انکم بیاتاسو یوم القیامتی فرمزد قیامت تبعثون دوبارہ با راپاسولی شے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فتحقیق سرا ما پیدا کری دی فوقکم ستاسو دا پاسا 7 طرائق و لارے وما کننا او نیمونگا عن الخلق غافلین دا دی مخلوقنا غافلہ خجیب پدی سورتوں کی دا انسان دا پیدائش ذکر دے پر ان آیاتوں کی دا مسلمانان دا مومنان کلی صفات ذکر وہ صفتوں او بیا دا غی نفس دا غی دا پارا دا انعام او دا بدلے ذکر ہو چھ دا اغا خلق دی اولائک هم الوارثون چدا خلق دا جنت وارثان دی چاکہ چدا وہ صفتنا راغلل دا صفتنا اخبال کرل او بیا ورسرا دا انسان دا پیدائش ذکر دے نو پدی آیات کی دا انسان تدریجن دا پیدائش ذکر دے لکہ دی صورت نمخ کی صورت حج کی دا انسان دا پیدائش ذکر ہو چھ انسان اللہ پکمو مرتبو کی پیدا کرو نو دیدے کہ دا درجات و ذکر دے چھ انسان اللہ پاک اول دا خورنا پیدا کرو دا انسان دا پیدائش پا او مرتبو سر شوی دی اول من سلالت من طین دا خطن اللہ پیدا کر او بیا اللہ پاک دا نطفین پیدا کر یعنی آدم علیہ السلام دا خورنا پیدا شو بیا نور انسانان دا نطفین پیدا شو بیا دا نطفین پس دا چکوی نشولا دا درم منزلوان بیا دا چکوینی نا اللہ پاک دا وخی یو بوٹے جوڑا کرلا او پا آغا صورت کی مونگے ویڈیو چه دا اری یو حالت سلویخ رزی وی بیا دا غینا پس چه کلا وخا چک ویننا وخا چم جوڑ شو بیا دا غینا اللہ پاک اڈو کی جوڑ کو
او په دغه هډوکي باندې الله بیا وایي ما نوره غوښه ور واچوله او بیا انسان تیار شو. ښکلې تخلیق کې الله انسان پیدا کړ. دغه حساب د انسان لپاره د خوراکي ذکر هم د څیزونو د خوراک دی. دغه حساب د ابن عباس رضی الله عنه نه تپوس شوی هغه د آیات په دلیل کې او استدلال کې نیولی و وی چې دا لیلة القدر په رمضان مبارک په 10 شپو کې په کومه شپه کې وي؟ هغه وی یاره دا په 20مه شپه وي. وی تی څنګه وی؟ نو دا آیات یې ولوستو چې ګوره الله پاک په 9 مرتبو سره پیدا کړی دی. اول دی خاوره وه، بیا نطفه شوه، بیا چکوینه شوه، بیا د هغې نه پس د غوښې بوټی شوه، بیا هډوکي شو، بیا پرې غوښه راوړه او بیا الله انسان تیار کړ. نو دې آیاتونو کې د دې ذکر دی. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ماشوم د مور په ګېډه کې دا 40 ورځې پورې دغه نطفه پرته وي، دا اوبه پرتې وي، بیا 40 ورځې چې پرې وانوړي نو دې نه الله پاک وینه چک وینه جوړه کړي او بیا د هغې نه پس 40 ورځې چې نورې شي نو غوښه او د انسان وجود تیار شي. بیا 4 میاشتې چې کله دی شي نو الله پاک په فرشته راولیږي او فرشتې ته الله پاک حکم وکړي چې دا 4 خبرې ولیکه، د جن د مرګ دی به نیکبخته وي که بدبخته به وي او د عمر بس دا 4 خبرې ولیکي او بیا فرشته هغې پوک وخي و انسان ماشوم پیدا شي. نو په دې آیاتونو کې د انسان د تخلیق او د پیدایش ذکر دی. ثم خلقنا النطفة بیا ما پیدا کړه نطفه. د نطفې نه اوس الله پاک اول خو نطفه جوړه شوه بیا د نطفې نه نو ثم خلقنا النطفة بیا ما پیدا کړه د نطفې نه علقة چکوینه فخلقنا العلقة بیا ما پیدا کړه دغه چکوینې نه مضغة د غوښې یو بوټی فخلقنا المضغة بیا ما پیدا کړه دغه وینې د غوښې چم نه عظاما هډوکي فکسونا العظام لحما بیا ما ورواچو دې هډوکي ته غوښه په دې هډوکي باندې نوره غوښه الله پاک بیا را پیدا کړله. ثم انشأناه بیا ما پیدا کړه دا انسان لره خلقا آخر په پیدایش بلکې بل پیدایش ولا الله پاک انسان ماشوم خشته پیدا شو. فتبارک الله بس مبارک دی الله تعالی تبارکتونو والا دی احسن الخالقین ډېر ښکلي پیدایش کوونکي دي. څونه ښکلي پیدایش حضرت علی رضی الله عنه فرمایي ته داسې یو ماشوم یو انسان نه پیدا شوی بلکې پتا په پیدایش کې د قدرت ډېرې لوی کارخانې دي. انسان پیدایش څومره ښکلي عجیب انداز سره د الله پاک. ثم انکم بشکا بیا تاسو بعد ذلك لمیتون پس د دینا مړ کېدونکي یې دینا پس به بیا مړ شي قبر ته به ورسېږي. اوس په دې دی کې بعد ذلك لمیتون په دې انا په جواب کې لام راوړو لمیتون تاسو به خامخا مړه کېږئ. نو دې کې خبرې ته غواړو څه ضرورت نو ځکه چې مرګ انسان هغه مسلمان دی او کافر دی او مرګ مني نو دې تاکید ته څه ضرورت و. نو جواب دا دی چې یاره انسان خو مرګ مني خو د مرګ نه غافله دی نو تاکید یې ورته وکړو چې یاره ته به مرئ مړ کېږې به. نو دا غفلت په منزله د انکار شو. د انسان دومره غافله دی
نو دا په منزله د انکار شو. ثم انکم بیا تاسو بعد ذلک پس د دینا پیدایش شو دینا پس لمیتون ملکیدون کې ملکیږي ما. ثم انکم بیا تاسو یوم القیامت پرواز د قیامت تبعثون راجوندي کولی بشي تاسو بیا د قبرونو راپاسه او راجوندي بشي حساب کتاب لپاره. دا خو د انسان د پیدایش ذکر هو. بیا د انسان د پیدایش لپاره نو ډېر څیزونه او نعمتونه پکار دي. نو د هغې ذکر ورپسې چې یاره تاسو له ما ستاسو د پاسه اووه مضبوط اسمانونه پیدا کړي دي. 7 طرائق دا ته به ته ته ویل کېږي یا د طرائق خپله مشهوره معنا لاره ده. نو دا اسمانونه دا د فرشتو د تګ راتګ دپاره لارې دي په دې باندې ځي راځي. نو دا الله پاک جوړ کړي دي او پیدا کړي دي. او دا حسابي الله د دې ټول مخلوق د پیدایش نه غافل نه دی. الله وی دا ما پیدا کړل خو د دې د پیدایش نه غافل نه یم. دا به وي. نو ولقد خلقنا فتحقیق سره ما پیدا کړ فوقکم ستاسو د پاسه 7 طرائق اووه لارې یا د اووه اسمانونه ته به ته یو بل د پاسه. وما كنا او نه یو مونږه عن الخلق د پیدایش د دینا غافلین غافله مونږ د دې د پیدایش نه غافل نه یو بلکې دا مونږه پیدا کړی. صدق الله العظیم. مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله زموږ ټولو کامل مغفرت نصیب کا. الله زموږ ټولو راضي شه. الله دنیا هم ښه کړي آخرت هم ښه کړي. الله د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو تکلیفونو مونږ ټول په امن امان کې ساته. الله مونږ ټول کې تقوا او طهارت پیدا کړه. خدای د نفس او د شیطان د مکر و فریب نه بچ کړه. بیماران دعا کې الله چې څونه بیماران دي هسپتالونو کورونو کې خدای ټول شفای کامله مستمره دایمه نصیب کړه. څومره قرضدار دي الله قرضونه خلاص کړه. څونه پریشان حال دي الله پریشانۍ ختمه کړه. یا الله د چا په لکه حاجتونه دي ته علیم بذات الصدور خدای ټول شری حاجت برابر کړه. دا محله او دا کلی زموږ ټولو خدای پاک دا په دین سره آباد کا. دا ټول بچی نیکان صالحان کا. الله موږ ټول په صراط مستقیم باندې روان کا. خدای په موږ باندې ډېرې مرحله روان دي. خبر حشر زنګدل دا ټولې مرحلې د قرآن په برکت سره موږ ته اسانه کړه. یا الله پاک د ملک اسلامي نظام راول خدای شریع نظام پکې راوله. دا ګرانۍ راغلي خدای ګرانۍ ختمه کړه. خدای مقصه بیا ښکلې سهولتونه اسانتیا او غریبۍ خدای ختمه کړه. یا الله زموږ ټولو اخره خاتمه بالایمان کا. د دې ترجمې ثوابونه د جمع مقبره ته مبخل دي. الله پاک د چا والدین وفات شوي دي یا نور رشتہ داران او ارض کې چې دي خدای ټولو ته د ثوابونه مبخل دي. رب درجات نصیب کړه. خدای موږ خو دعا چل نه دي. نبی علیه الصلاه والسلام څومره چې د خیر دعاګانې وستري پوره سب پکې وکړه. کم شر نه پناه او سره ټول ورخات کاکا لا سلام دي خدای دې باندې په دنیا آخرت کې ورکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه. آمين.